بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور. نن سبق کې د رازونو د حفاظت بیان دی. اول خو الله تعالی فرمایي چې تاسو د خپل د وعده حفاظت وکړئ، چې چا سره یو وعده وکړي د هغه وعده پوره کوئ، ځکه چې یقینا د وعدو په باره کې به تاسو نه پوښتنه به کیږي. یو خدا خبره شوله. دویمه ما ته ګورئ چې بیا په سبق باندې لږ پوهه شئ. اول دویم دا ده چې رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې هغې کې به دا پیغام ورکولی کېږي چې د قیامت په روز باندې په مقام او په مرتبه کې د ټولو نه بدترین انسان هغه به وي چې هغه خپل دغه زنانه سره خپل ښځې سره تعلق وساتي، نزدېکت ورسره وکړي او بیا هغه خبره په مجلس کې بل چاته کوي. دا د الله تعالی په نسبت باندې د ټولو نه بدترین انسان دی. دا خبره نن بیانېږي. باب حفظ السر، دا باب دی په بیان د حفاظت د رازونو کې. قال الله تعالی، فرمایلی دی الله رب العالمین: واوفوا بالعهد، پوره کړئ دغه وعده، ان العهد کان مسؤولا، یقینا بشک دغه وعده په باره کې به پوښتنه کولی کېږي، پوښتنې به کېږي. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت ته قال هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ان من اشر الناس عند الله، بشکه د ټولو نه زیات شریر او بدتر انسان د الله رب العالمین په نسبت باندې منزلتن په معنا د مقام سره، یعنی د الله رب العالمین په نسبت باندې هغه انسان د ټولو نه بدترین مقام والا به وي یوم القیامت، په روز د قیامت کې. الرجل، هغه سړی یفزي الی المرأة، چې دا یفزي په معنا د راز بیانولو سره هم راځي، یفزي په معنا نزدېکت سره هم راځي. نو یفزي الی المرأة چې دی نزدې کېږي دغه ښځې ته، یعنی ورسره جماع کوي. وتفزي الیه، یا دی ښځه دی سړي ته نزدې کېږي. ثم ينشر سرها، او بیا د دې دغه راز دی خوروي. نو دا د الله رب العالمین په نسبت باندې د ټولو نه بدترین انسان دی چې هغه خپل ښځې سره خپل ذاتي تعلق وساتي او بیا هغه خلکو مخکې بیانوي او دغه راز خوره کوي. دا به د الله رب العالمین په نسبت باندې د ټولو نه بدترین سړی دی. نو دې نه یو دا معلومه شوله چې د چا راز ښکاره کول دا به جایز نه وي، د چا راز ښکاره کول جایز نه ده. دویمه دا ده چې چېرته یو وعده وکړي، دغه وعده به تاسو څه کوئ؟ دا به پوره کوئ. دې پسې چې کوم حدیث دی، هغه حدیث کې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی. هغه فرمایي چې عمر رضی الله عنه دغه لور حفصه رضی الله عنها چې کله کونډه شوله، کونډه ورته وایي په پښتو کې کنه، چې کله کونډه شوله نو حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه ته وفرمایل که چېرته ته غواړې ستا خوښه وي نو خپل دغه لور تا ته زه په نکاح درکومه. نو حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وفرمایله چې زه به په دې خبره باندې سوچ وکم، غور به وکم، فکر به وکم. بیا داسې یو څو شپې تېرېدې، عثمان رضی الله عنه بیا عمر رضی الله عنه ته فرمایي چې ما په خپل دغه معامله کې غور فکر وکړو، نو فی الحال زه نکاح نه کومه، فی الحال مناسب نه دی چې زه نکاح وکړم. هغې نکاح ونه کړو. بیا حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وفرمایل که چېرته ته غواړي او ستا خوښه وي نو خپل دغه لور دا تا ته په نکاح درکومه. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه واپس حضرت عمر رضی الله عنه ته څه جواب ورنکو. په دې باندې حضرت عمر رضی الله عنه لږ خفه هم شو، لږ غصه هم شوله چې دې خواړو ما ته جواب رانکو. بیا داسې څه وخت تېرېدو نو محبوب علیه الصلاة والسلام حضرت عمر رضی الله عنه ته د حفصه رضی الله عنها د نکاح دغه پیغام ورکړله. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې خاموشي اختیار کړې وه، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دا خبره معلومه وه
چې محبوب علیه الصلاة والسلام دغه حفصه رضی الله تعالی عنها تذکره کړې ده نو هغې ځکه خاموشي اختیار کړله. اوس هلته عمر رضی الله عنه ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا هم نه وایي چې زه ستا لور سره نکاح کومه یا زه نکاح نه کومه. اوس دا ولې نه وایي؟ هغې دلته دینه خبرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تذکره کړې وه نو د محبوب علیه الصلاة والسلام دغه راز دا یې نه ښکاره کوله. نو دې کې هم موږ او تاسو ته دا سبق ورکولی کېږي که چېرته د یو انسان راز در سره پروت وي، یو څوک درته پټه خبره وکړي نو باید چې هغه پټه خبره تاسو چېرته ښکاره نه کړي. نو زمونږ مولیانو کې دا ډېر غټه غلطي وي. تاسو نوټ کړې ده اکثر مولیانو کې یا بعض پیرانو کې هغه یو تبلیغي و، هغې ګرځېدو داسې یو تبلیغیان یو کس ځان سره په تکلیف د تبلیغ کې بوتلو چرسي و. نو چې کله هم هغې جومات ته تلو بیان دپاره پاڅېدو نو د ټولو نه اول به وي چې د الله تعالی ډېر زیات کرم دی، الله هدایت کوونکی دی. زموږ سره دا یو ملګري و دا به مخکې چرس څکو وس الله ورته هدایت وکړو. دغه شان دي چې بل مسجد ته لاړو هلته به هم دغه خبره وکړله چې د الله تعالی قدرت ډېر عظیم دی، الله پیدا کوونکی دی، هدایت کوونکی دی. دا وګورئ زمونږ دغه ملګري به مخکې چرس څکله غلا به یې کوله وس الله ورته هدایت وکړو. نو چې په کم مسجد کې هغې درس کوو یا بیان کوله دغه ملګري به په ټولو خلکو باندې پیژندو چې دا مخکې څه شی و؟ چرسي و. نو هغه ملګري ډېر ستړی شو، ورته دا تبلیغ دې ستاسو د مبارک وي. مخکې مې چرس څکل خلکو ته پته نه لګېدله، مخکې وي چرس څکل چا ته پته نه وه چې زه چرسي یم. اوس چې زه تبلیغ ته راووتم تاسو خو زه په شرمونو وشرمولم. نو زمونږ تبلیغیانو مولیانو کې دا عادتونه وي. زمونږ یو ملګري پیر صاحب دی، هغه هم کله کله چې یو کس ورته لاړ شي یا دغه شانتي مولا ته ورته وایي چې زما دا مسله د څه حل راته وښایه. نو د دې مطلب دا وي دا خبره کوونکی چې داسې دنیا کې بل څوک نشته چې زه خپل دا درد ورسره شریک کړمه. لاړ شي په یو چا یو مولا یو پیر ته په درد په بنیاد خبره ورسره شریک کړي چې زه دا به زما دغه خبره راز وساتي او ما ته به څه حل وښایي. سبا چې پیر صاحب یا مولا منبر ته وخیږي، پرون ما ته یو کس راغلی او یو معزز هغې ما ته دا خبره وکړله. نو هغه خبره اگر که نوم نه اخلي د سړي خو هغه خبره ټوله دنیا ته وکړي چې یو کس راغلی او ما ته دا خبره وکړه. نو څه ضرورت دی د دې خبرې کول چې چا درته خبره وکړله که نوم اخلي او که نه اخلي بس راز ځان سره وساته، راز ځان سره وساته. دا د اسلام درس دی. نو دا به نه کوئ چې کله مثال په طور باندې یو کس درته خبره وکړي تا خپل دې ملګري ته وکړي چې ته زما ډېر نږدې ملګري زه تا ته کوم خو چې ته دا خبره بل چا ته ونه کړي. دغه شان دی د هر یو انسان نږدې بل ملګري وي، دی به بیا خپل دی ملګري ته وایي ګوره دا خبر ډېر د راز دی تا ته کوم خو چې ته بل چا ته ونه کړي. هغه بل به بیا خپل بل ملګري ته وایي ګوره دا خبر ډېر د راز دی زه تا ته کوم خو ته بل چا ته ونه کړي. دا خبره ټوله خواره شي. نو د رازونو د حفاظت دا به ضروري وي. دویم دې حدیث نه بله مسله هم دا معلومیږي چې زمونږ معاشره کې عموما داسې کېږي چې دا نکاح په دوران کې همیشه دا هلک کور نه جرګه لیږلی کېږي جینۍ کره. او که چېرته معاشره کې داسې وشي چې یو انسان په خپله چاته ووایي چې زما په کور کې پیغله جینۍ یا خور ده تا ته په نکاح در کومه، دا مونږ معاشره کې عیب او داسې بېعزتي غوندې کې ګڼو چې هو فلان کې دومره بې شرمه دی بې غیرته دی چې خپل دغه لوري چا ته په نکاح ورکوله. نو داسې نه ده. دین اسلام مونږ ته دا ښایي که یو نیک انسان وي اسلام درته دا وایي دا دعوت درله درکوي دا پیغام درکوي چې که چېرته یو نیک سړی وي ستا په نظر کې او ستا په کور کې پیغله جینۍ وي بلکل ته اواز کولی شي ورته ویلی شي چې راشه زمونږ کور کې زنانه ده تا ته په نکاح در کومه. ځکه چې ګوره دې ځای کې چې کله د حضرت حفصه رضی الله عنها کونډه شوله نو اوس دې پسې نه ابوبکر صاحب جرګه راولېږل نه عثمان صاحب بلکې دا عمر رضی الله عنه په خپله ورته وایي چې که تاسو غواړئ زه تاسو له په نکاح در کومه. نو دا هم داسې ده چې خیر په معاشره کې یو انسان که چېرته خپل لور خور یو چا ته په نکاح باندې ورکوي چا ته په نکاح باندې ورکوي نو چې هغې پسې خندا ونه شي او هغې ته سپک ونه کتلی شي. په خبره پوهه شوئ؟ اوس حدیث ته وګورئ. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنه روايته أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة چې کله د عمر رضی الله عنه د غلو حفصه رضی الله عنه کونډه شوله تأیمت په معنا کونډه کېدله سره قال
اوی دغه عمر رضی الله عنه لقیت عثمان بن عفان زه میلاو شم عثمان رضی الله عنه سره فعرضت علیه ما نسبت ما پیش کړله په دې باندې عثمان رضی الله عنه باندې نسبت د نکاح پیش کړله د حفصه رضی الله عنه فعرضت ما پیش کو علیه په دغه عثمان رضی الله عنه باندې حفصه ته دغه حفصه رضی الله عنها دغه نکاح دغه پیغام فقلت نو ما ورته وویل عمر رضی الله عنه فرمایي ای عثمان رضی الله عنه ان شئت کچرته ته غواړي انکحتک حفصه بنت عمر که ته غواړي زه په نکاح درله درک زه نکاح وکم زه په نکاح درکړم دغه حفصه چې دا لور د چا دی د عمر رضی الله عنه دی قال اوی چا دغه عثمان رضی الله عنه سانظر فی امری زب وګورم زب سوچ وک انظر په معنا د نظر خو دغلته به معنا د غور فکر او سوچ سره چې زه به غور فکر وکم فی امری په خپل دغه معامله کې امر نه مراد کار ته هم ویل کېږي خو دغه معامله کې فلبست لیالي څو شپې مې تېرې کړلې یا څو شپې را باندې تېرې شوې ثم لقیني بیا ملاقات وشو زما سره د چا د حضرت عثمان رضی الله عنه فقال اوی دی عثمان رضی الله عنه سویلا قد بدأ لی یقینا ما ته داسې ولګېدله داسې راته معلومه شوله ان لا اتزوج یومي هذا چې زه نن نکاح ونه کمه یعنی ما غور وکو فکر وکو خو معامله ما ته داسې ښکاره شوله داسې راته ولګېدله بدعه په معنا ما ته ولګېدله یعنی دا خبره زما په دې باندې مشوره راغله په دې خبره مې زړه اطمینان وکړو چې زه اوس نکاح ونه کم لا اتزوج زه نکاح الا اتزوج چې زه نکاح ونه کم یومي هذا په دې روز باندې فلقیت ابا بکر بیا زما ملاقات چا سره وشو ابو بکر رضی الله عنه سره فقلت ما ورته ووی چاته وویله ان شئت که چرته ته غواړي انکحتک زه نکاح وکم ستا زه په نکاح درکړم حفصه بنت عمر څوک حفصه رضی الله عنها چې لور د چا ده یعنی په خپله وایي که ته غواړې خپل دغه لور درته په نکاح درکمه فصمت ابو بکر رضی الله عنه خاموشه پاتې شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه فلم یرجع الی شیئا نو څه جواب ونه کو دغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه واپس ماته یرجع په معنا د واپس کېدلو سره خو دلته په معنا د جواب سره یعنی څه جواب ونه کو د یو شیز جواب یعنی ما چې کله ورته دا خبره وکړله نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه ماته وویل چې ټیک ده او نه ماته وویل چې نه یې ها وکړله نه یې نه وکړله بس خاموشه پاتې شو هېڅ جواب یې ونه کو فکنت علیه اوجد مني علی عثمان نو زه ومه په دې ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې غصه اوجده په معنا د غصې او د ناراضګۍ هم راځي ښه زه شومه په دې باندې غصه یا زه شوم له دې نه خفه د عثمان رضی الله عنه نه زیات عثمان رضی الله عنه خو کم از کم ما ته جواب خو راکړی چې زه نکاح نه کوم او ابوبکر صاحب ما ته جواب رانه کو فلبست لیالي څو شپې تېرې شولې په ما باندې ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بیا نکاح پیغام ولېږل چا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه نو ما نکاح وکړله د حفصه رضی الله عنها اياه چا سره نبی علیه الصلاة والسلام سره فلقینی ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا ما سره میلاو شو فقال او اویل لعلك وجدت علی حين عرضت علی لعلك شاید وجدت تب خفه شوی علی په مانا یا ته غوسه شوی وي په ما باندې حين عرضت علی حفصه په هغه وخت کې چې تا ما ته پیشي کړې د نکاح د حفصه رضی الله عنها یعنی ته ما نه خفه شوی وي په هغه وخت کې یا ته په ما غوسه شوی وي په هغه وخت کې کم وخت کې چې ما باندې تا پیش کو نکاح د چا د خپل لور نو هغه وخت کې ته په ما باندې غوسه وي نو فلم ارجع الیک شیئا نو ما هیڅ جواب نه درکړی تا ته فقلت نو ما ورته وی عمر فرمای رضی الله عنه نعم او بالکل دغه شان دي زه غوسه وم خفه وم قال فإنه وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه فإنه لم يمنعني چې یقینا زه نو منع کړی
ان ارجع الیک فيما عرضت علی، چې زه جواب درکم تا ته د هغه څه په باره کې چې تا په ما باندې پیش کړی و، چې پیغام د څه شی و؟ د نکاح و. الا انی كنت علمت، مگر دا چې یقینا زه خبردارم ان نبی صلی الله علیه وسلم، چې یقینا نبی صلی الله علیه وسلم ذکرها، ذکر د حفصه رضی الله عنها کړی و. یعنی انی كنت علمت، یقینا زوم په دې باندې پوهه چې رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام د حفصه رضی الله تعالی عنها ذکر کړیو. فلم اكن لافشي سر رسول الله صلی الله علیه وسلم، او زه نو ما ښکاره کوونکې راز د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولو ترکها النبي، که چرته پرېښودلی و نبي علیه الصلاة والسلام دغه نکاح کول د حفصه رضی الله تعالی عنها سره، لقبلتها، نو ما به قبول کړی و دغه نکاح دغه پیغام. دې ځای کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي چې ته په ما باندې په دې خبره باندې غوسه وي، یا ما نه ته په دې باندې خفه وي چې ما درته جواب ونه کو، لیکن ای عمر رضی الله عنه ما هیڅ یو شی زه نه وم منع کړی چې ما به درته جواب کړی، لیکن د دې خبرې زه منع کړی ما چې زه له دې خبرې نه خبر وم چې محبوب علیه الصلاة والسلام د حفصه رضی الله تعالی عنها د نکاح تذکره کړې وه، د نکاح تذکره کړې وه، او دا ما سره راز و، او زه نه وم چې ما ښکاره کړی و راز د محبوب علیه الصلاة والسلام. که چرته ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته که ویلي وو چې زه نکاح نه کومه، نو عمر صاحب به ورته وی چې ولې به نه کې، خامخا به تپوس کوله. که تپوس نه هم کوله، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خو دا اراده وه که چرته رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام دغه نکاح دغه اراده پرېږدي، نو دا نکاح به زه کومه، زه به ورسره نکاح کومه، زه کول انکار یې ونه کو، انکار یې ونه کو، اقرار یې ولې ونه کو؟ ځکه اقرار ونه کو چې هغې ته پته وه چې دې سره د نکاح دغه خبره او تذکره چا کړې ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام خلاصو خبر نه دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ګورئ دلته د محبوب علیه الصلاة والسلام راز نه ښکاره کوي چې ای عمر رضی الله تعالی عنه ستا لور سره خو رسول الله مبارک علیه السلام نکاح کول غواړي، پوهېږئ که نه؟ نو ګورئ دلته یو بله مسله هم ثابتېږي، هغه دا ده چې په معاشره کې مثال په طور باندې یو کور کې یو جنۍ ده، یو کس هلته جرګه ولیږي او د نکاح دغه پیغام ورکوي، نو بیا تا ته مناسب نه ده چې هغې جرګه ختم شوې نه وي او ته هم ورپسې جرګه ولیږي. پوهه نه شوئ؟ په خبره پوهه شوئ؟ تر هغې پورې به تاسو هغې پسې جرګه نه لیږئ کله چې د اولنۍ جرګې ته یا هغې اقرار یا انکار ونه کړي. لکه ابوبکر سے فرمایي که نه، که چرته رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام دغه نکاح نه انکار کړی و یا دغه نکاح یې پرېښوستې و نه یې کوله، نو بیا به ما دغه نکاح قبوله کړې وه. نو دې نننۍ درس کې مونږ ته دا ټول تفصیلي سبق کې درې خبرې مونږ ته میلاویږي. څو؟ درې. یو خو دا چې وعدې چې وکړي که نه، دا وعده پوره کول دا لازم دی. ولې لازم دی؟ ځکه چې د وعدې په باره کې به تپوس کېږي. دویمه، د یو چا د کور کې د خپل ښځې سره چې کوم تعلق وي، دا بار چاته ذکر کول مناسب که دا چا بیان کو، هغه به د الله په نسبت د ټولو نه بدترین کس به وي. دریمه، یو چا یو راز یو پټه خبره درته معلوم وي، دغه پټه خبره ښکارول اسلام کې جایز نه دی، نو له دې خبرو به مونږه خیال ساتو. او زمونږ د حدیثو درس ویل مطلب دا نه دی چې مونږ به د نحوه غوندې کې دا یادوو چې مرفوع فاعل مرفوع وي او مفعول منصوب وي او دا قصې مسې نه دی. دې کې به دا نه کوو. دې کې چې کله روزمره مونږ کم حدیث ووایو که نه، زمونږ مقصد به څه وي؟ نن مونږ دا حدیث واورېدو چې مونږ به دا قرآن آیت چې وعده چې وکړو دا به مونږه بس نن نه بس به کوشش کوو چې مونږ به چېرته وعدې نه به کوو، که چېرته وعده مو وکړه دا به پوره کوو. دویم دا که چېرته مونږ ته یو څوک د راز خبره وکړي، دا راز خبره به مونږه چاته نه ښکاره کړو، له دې خبرو باندې به مونږ عمل کوو. صحیح ده که نه؟ انشاءالله. اللهم صل على روح محمد في الارواح، اللهم صل على جسد محمد في الاجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور.